الابهامي وكل راشو الابهامي او تكب دير قسم تميز تشرجع مش روي كان انت بسوي بودي جدا لوي علم ده بديك بروت لوي علم ده انا كلا ده مفردني كلا ده نسبتني كلا شيء جمدين ده نسبت ده فعلني فاعلتا كلا نسبت ده فعلني مفعولتا دلتا نسبت ده فعلنا ده حدثنا مصدرنا تشخص بالفاعلتا بديك يبهم اذا التشخص ده ده وكم قسم تشخص ده كم جهة تشخص ده بوش ابهام ده بكي ابهام من رفعه ده وزعان ترفعه تكشف رافع ده ابهام شو ده نسبت حدثنا اخبر فاعلتا تكشف عالم الندى عالم ده وسكت جوابه اي بحسب الوجه دون الاستعمال بس دا قصة بس دا تاستو خبر بده ما تقول شيء فديجي كما حقه علم راوستل دا غواري يو تمهيد دا زي دا مشكلاتو زي كتابنا ده تشو لكن دا غطرون زي لكشن دا وقنا هوري فديجي لكشن دي الجنشتا زانك بوكا هوري دا سيشي ده فديجي دا لفظ اسمه استعمالي ده بدشي دا خبر بكراولي كنا هوري شبابتو حيران الشيء هوري كنا تو ده حيران الشيء لقد انت الشرح قولي نبار وزي ما كنا زي يقول سيكو بالضاء نمبر هالشيء تسوي هوري وذهب بعضهم الى انها موضوعة بأزاء جزئيات متقابلة هذا الامن فالوضع عام والموصول له خاص فالوضع عام ضاء نمبر كهالشيء سيكو بوشي تقع عام مش التوزيب كده كنا بوشي او سيكو برا سيري قال لي فالوضع عام والموضوع له خاص دي خبري چونکه درست دغه داوي كنا دي شرح كم ده لانه يكون مطلوب كليا في الاصل مشخصا في استعماله كاسماء الاشاره دول يزدوي كنا وعلى راي المصنف براي المصنف ده راي المصنف سبب الاختلاف سلامات وين لقصص ده خبر شكم ديوس يوبوه غواري دلتا بعلم غواري علم ما ينزم بوكا واغرادا شو وزع هذا وزع تكشف وزع بلغتك ويجي نهادا انت يقول كنا يو شيء يو اخبار بارسي كده معنا او مو دائما نقول تخصيص شيء تخصيص شيء بأزاي شيء آخر كنا هو شيء تخصيص شيء بحيث المتاع أطلق أو بحيث الشيء الأول فمن الشيء الثاني سرجع من باس تعريف كي هو شيء ده خبر ده دي دولكي وزغة دي دولكي شيء دقرة دي معنا وزغة وين تعيين توين تغيير شيء وشخص كون بس أنت تذكر ده أول شيء الثاني مفاهم شيء إحساس ده أول شيء ذكر ده أول شيء مفاهم بش الشيء الثاني يتوزغ وين تكتب لك زيد لبشيء وزيد بارد شان نزاد ده وزع يعني هو شيء كان الشيء بالنظام بوجود ده سبوق اسمه لقي وزع عام وظنه هو عامه وزع خاصم وظنه خاصه وزع عام وظنه خاصه وزع خاصم وظنه عام شو ده زمان قلت وصفك هذه كنا هو شيء بالنظام بوجود نو ده خطر أشي جوار سطو إذا ما لم تستوقع وزدا وزب عام كله كيجي ندا علوم بلفوقي وزع عام شعوم دوزو بيجنو وزع خاصة خصوص دوزو بيجنو موضوع له عام شو وعموم موضوع له بيجنو وموضوع له خاص خصوص موضوع له بيجنو سلوش شنو مغلا معرفة بكار ده تمام خصوص دوزي عموم دوزي خصوص دوزي عموم دوزي تبوش كده شكل كم لو شو خصوص الوزع عموم الوزع خصوص الموزن عموم الموزن تجل هاي خبر زان بوكا خصوص دوزي عموم دوزي خصوص دوزي عبارته خصوص دوزي عبارته
خصوص د وجه عبارت ته دا مصادر وپېژنه. خصوص د وجه عموم د وجه کنه لکه ما دا خصوص او د عموم یو ځای راځي د وجه ته یو ځای صفت د وجه ده د دې وجه خصوص عموم بخا دا عموم خصوص وزن تراجع کا بیا عموم خصوص بلزم موضوع له تراجع کا خصوص موضوع له لول چکم دے خصوص دی وجه تراجع کا عمومتون بیا راجع کا ٹھیک شو بیا دا دوان راجع کے وزن چاہتا موضوع له تهم ٹھیک تا سوزن شو سرو امور شو اولانے خصوص د وجه عبارت ته د عدم لحاظ د مرآت د مفهوم کلینا څه د عدم لحاظ اوس به ته په کوم څه څنګه ده دومره ټکی یاد ساته او عموم د وجه عبارت ته د لحاظ د مرآت د مفهوم کلینا لحاظ مفهوم کلی مرآت ته ملحوظ لوي دا لحاظ شوی نو دیکھ وضب عامی من دا وضبی پکی او خصوص دا موضوع لہو اس موضوع لہو تراشا عبارت تے دا کون دا معنی موضوع لہونا واحد بما هو واحدا عموم دا موضوع عبارت تے دا کون دا معنی موضوع لہونا کثیر بما هو کثیر وہ سراشا کنا ما تستيجل تسرولوگی وزد هم عمی موضوع له هم وزد هم خاصی موضوع له هم خاصی ام تعریف بکی چلے بس دا بسو گلی لکه زیدون شو وزد شاید پار دا ذات تا زید دے وزد بکی هم خاص دا موضوع له بکی هم خاص دے وره وزد بکی زکر خاص دا چو خصوص دا وزد عبارتو دا عدم لحاظ دا مراتب دا مفهوم کلینا او دلته دا زید چې کله واځي ذات ته زید لو زکو نو د مفهوم کلی مراد کولو ته هیڅ ضرورت نه و ٹھیک او موضوع له په کوم خاص ده ځکه خصوص د موضوع نه عبارت دی د کوم نو دې معنا موضوع له چې کوم لږه سوق ده زید شلو د سره نه وځ کړي یو ذات له وځ کړي دی انسان دې ذات په پرنه دی وځ کړي ٹھیک تا هاوری کناوری او دا زید دقی سوی لوزه کرد دا کون دا معنی موضوع هنا واحد بما هو واحد دا واحد پا یحاظ بانده دے کنا اس دا خبر بتخو پیجنی کلا چی تو وضع عام موضوع له عام او پیجنی سو پیجنی وضع خاصا ورگتو پوشه هازا لکه دا هازا علی مثال کی راضی کنه پوشه په چې وضع عامي او موضوع له خاصي صحیح او موضوع له خاصي لکه هازا شو دا دویم قسم شو چې وضع پکې عام او موضوع له پکې خاص دی مثال به څنګه زبر استاد لکه هازا شو لکه څه شو تنز د متأخرین باندې نجوي على رأي المصنف ورأي المصنف مع رأي المصنف ده خبر بلقى ده المتقدمين المصر ده وزيو شهده متأخرين ده سوي متأخرين سوي وإذا هذا وذا شهده بارا ده چاري ده هر شخص ده داري جدا داري وشده بارا چې په چا کې د استعمالي کنه هم غیر اوازه ده هاوري د چا اوازه شوی ده دا چې په چا کې استعمالي هغه په چا کې استعمالي په مفرد مذکر مشهد بالبصر کې چې کوم شی مفردي او مذکري او مشهد بالبصري دا دی اول مفرد مذکر د مشهد بالبصري مشهد بالبصري استعمال بالمين مفرد مذکر
لکه چې دوی آیت هازانو او چې مفرد مذکر کنه پوه شئ چې مفرد نه چې مذکر او مؤنث کې هذه وي او چې مفرد او مذکر یې کې هذا وي او چې مشهد بالبصر صحیح موجود في الخارج چې مشهد بالبصر جو خامخا موجود في الخارج نو ځکه سره پوه شئ مفرد مذکر موجود في الخارج مشهد بالبصر تصور خیر تفصیل پکوکه تفصیل خون کوي پوه شئ لکه هذا نو تاسو ته هزاره متمات هزاره ورسره ته هزاره زورستان ته هزاره پوښه په برستان تاسو ته موږ هزاره د پوي غړې ته موږ کنه پوښه په غړیال ته هزاره د پنکیتو کنه چې مذکر هزا د چتو هزا سقف هزا جدار هزا رجل هزا کنه هزا نو دې هر جزئی د پاره دا وځه دی واځه ولګید کنه نه هزا چاله وځو پکې دا هزا وځو هزا په څه وځو کې استعمالي ها هر یو وځو نور بس مثلا انسانان ته وځي لاشه هر کنه رجل مذکر لا هزا وځو هر ګټي د پاره حجر تغلق هزانو ها او شجر تغلق هزانو هر شجر دنیا کې څومره اشجار دي ها دې هزار ورته بچاټو څنګه هزار ورته پکاته چې واضح ته د خپل معنا موضوعه معلومه او د واضح په علم کې دا دومره شونه نشي راغلي دا هغه وسعنا او د طاقت نه دا هغه بس نه بهر خبره ده څنګه ده هذا هر يشيك جهر الجزيرة ولا كي تكشف نمو معنا مظلوم واحدة ده كثيرة ده ها معنا مظلوم واحدة ده ها كثيرة ده واحدة ده كثيرة ده لكن جدالة وزكي كنا نزمك ينام جدالة وزكي كنا وزيستان نازا نسو کوم ته واحد ده دون نه وځي په جمع سلور له په جمع کې نه وځي لکه هاولای یو تن نو وځي شه ده ګڼل هاولای ها ګڼل هاولای ګڼل څه لګي نه نه ګڼل وځي هاذا السبب یو نو دلته معنا مزمو واحده ده كثيره ده واحد ما واحد او ما تستوي چې خصوص د موضوع عبارت د شنه د کون معنا موضوعونه نه خصوص د موضوع له وزنه چې عبارت د کون د معنا موضوع له نه تو واحد ما هو نو پس دلته موضوع خاص موضوع څه شو هغه کې موضوع خاص ځکه دا یو دوره چې دا موضوع له د دې چې کوم دنو د مشترکي کثیر المعانی دي ډیر زیات څه ولا شي لکه عین النوم هغه شپږ لا ته نسل ولا شو نو ډیر نه تعد ولا توصل ولا شو چلو شو خو هر یو چې وځکه دا هر سره بل څوک مرګره نو ځکه واحد ما واحد منهم تک شو مې بیا به اعتراض راغی چې دومره له وځکه څنګه په کار ته چې واضح چې زه چې ذات ته زنه وځکو نو د اسپلات د زړه نو معلومه چې دا ذات پیدا شوه کنه نو ته له وځکو معلوم نو په کار ته چې معلوم موضوع له چې کوم دی صحیح هغه منضبطي هغه متعیني هغه معلومي څنګه ته چې کوم دی حاضر ته مړي وځکه ها وزمو من مجبور شو عموم دوزه چې ستلته عموم دوزه عبارت له چشنه د لحاظ د مرآتیت مفهوم کلینا مفهوم کلینا مرآت ګورم مرآت نه دی یو شی چې تا علم په نارځي د مرآت په واجب است مخ نه تللی شي او ايون چې څه خپل مخ نه کوي نه دا کله په برابر پاکه او کله سترګې چخې سمای او کله چې کوم د ورځې سمای او کله چې کوم د سکه ګره کې مګز وي ولی
وحقوق بيغا پوٹی پراتے گرے کے بے تمرا غن خطی مطلب بلے گئے بس پورا سڑے بے خبر بنے دیتا مطلب دا ہے چی یو دشی شیخ کار چی اسی تیوی دا میرات لفظ دیوز دا میرات ذریعہ داخل کی دا اخبر مقصود نہیں اخبر مقصود نہیں دا بلشی دا پارا ذریعہ دا دیکھ دا یو دیر معروف شیر دا میرات لفظ دیکھ استعمال نو مونږ مفهوم کړی دلته بیرات سمانه په ګور واضح ته مونږ وایو چې ته چې الکه د واضح مونږ وایو د معترض ته چې ته په کار د شي ما لفظ المعنی څه وځکې دا معنا څه ته معلومه او هاذا چې دومره ډیر شون دي څنګه وځه علم کې د واضح نشته موږ علم دوه قسم علم اجمالي وعلم تفصيلي او علمان علم اجمالي وعلم جزئي تفسیر زتا دا ابتداء خبره بیا په لحاظه کې وکم کنه چې دا هاذا مثال دی د چیش د پاره دا هاذا مثال دی د چیش د پاره په دې کې د خدای سره زموږ ملک دا هاذا مثال دی د پاره د وضع عام موضوع له څه شي وزعامة مظلمه خاص مظلمه لخاص ده ذكر هر فرد انساني له هر فرد بقري له هر فرد حجري له هر فرد شجري له ذا جدا وزه ده په دې شان سره چې دې زید لا چې فرد د افراد انسان لا ده هاذا چې وزه شو په دې وخت کې د تنه معنا د سره د بل شي نو وایي کله هاذا او د څنګه یو تا یو شي ته وته هاذا که چې د شي هاذا نه بوته چې درې شي اولای بوته د تنه تقره هاذا نشان دلته موږ دا وکړو چې د شي په دې وجه د څه شو موضوع نه په کې څه شو خاص شو ځکه خصوص د موضوع نه عبارت ته كون ده معنى موضوع لهنا سو واحد بما هو واحد دلتقول معنى موضوع واحد بما هو واحد او وزبك عاملة ولي ذكر ده دمرة افراد چي هر فرد لا ده وازي وزكو نو آية داك ممكنه چي ده هر يوم ده وزكي ابن عمر ده كم يو انسان بچوبه نو شجاع به د دې په حالت کې څنګه راځي دا عمل نه څنګه کولای شي پوه نو اوس موږ مستر شو موږ مجبور شو چې وځه په دې کې عام شي وځه په دې کې او عموم د وجه عبارت ته د شي نه د لحاظ د مرآتیت د مفهوم کلینا نو موږ یو مفهوم کلی به اوس پیدا کوو هغه موږ مرآت ګرځو چاته مرآت ګرځو دي دور دير كثير لا تعد ولا تحصى افراد التمام لکه څنګه په بدعت کې یو داسې شی چې هغه سره نشي لیدای او هغه سره ته پکې ښکاري لکه خپل مخ خپل سترګې خپل پوزه او خپل خلا دا ځای نه ګره او په عین کې سره ویني مخې ته ځای ونیسي دا شانتي متستوي لفظ د مرآت دا مشهور دی په دې خبره کې معروف دی په دې خبره کې هغه تستاره صحیح نه کیږي هغه ته نشي لیدای نو په ذریعه دا عین به هغه وین هاو په یو وخت کې عین مقصودی په هند اشتراک په هند چا کې تشکره عین اخلي نو په دې وخت کې تاسو چرګه دا عین کې تاسو ګوره نتدع مخبور الجماعين او جتاعين او تدش دا بائی ناس پوشی تدش دا این گوی
کله په عین کې د مخ کوک کوي څنګه کله چې ورانو د مخ کوي نو تدبینانا دا اننا بل نوالي هایکی مخ بالکل برابر ہے نو دا وقت ته مخ نه ګوري مخ بیا ګوري کله چې ګوري اوس خو ته عین ګوري چې عین ماته دا شکل صحیح راغلی کنه راغلی نو په حین د اشتراک په دې ټیم کې څوک دی خود ایلی دل د عین مقصود دی په حین د اشتراک اما چې کله ته واخلي بیا دا غینه پس بیا سکه بیا په کې ته نو دا عین یو معروف شعر چې دا ذریعہ ده په ذریعہ کې دا ډیر معروف او مشهور ده یاره دې دلته لفظ د مراد څخه استعمال ایست دا خبره تاسو کومه نو ګوره دې شکار شو چې دا دومره افراد لا تعد دا عدم انضباط دا غینا او دا عدم حصر دا غینا دا عدم معلومیت دا غینا دا عدم علم دا واضحین پا غیبان من با یو دے بوس من مسچنو کوئی او مفهوم کلی پیدا کو او مفهوم کلی دلتا نئے مگر دارے چو کل مفرد مذکر موجود فی الخارج محسوس بالبصریہ ومشهد بالبصریہ ومبصر دا بیعلا تکی استعمال ہو رہے شئی وشد دا مفهوم کلی من دا سکر ادکا چه دا چه 50 صادق ده دا مفهوم کلی كل مفرد مذكر مشهد بالبصر دا چه 50 صادق ده آئین ازو هازا سکوما وزکوما طول وزو پوشه پی پیو غشی منی توتوخ کار سیرا ولی زکا چه دلتا وسو تاسو ما خبر پتا قضه که لکه نوی شروع کریو چه دلتا علم دو قسمه شو قسمه العلم علماني علم اجمالي وعلم تفسيري نلتك التفسيري لم تدنشتا لك طول جزئيات تدي واضح كان فإلم دشتي هر لديدا هذا وزكي او د دته نظر ما کمه ګټه چې د زمکه په بطن کې دي کمه خبرې چې په بر په جو السما کې دي کوم سيزونه کوشش چې د نظر نه ورا دي کوم چې په نور ملکونو کې دي هیڅ څنګه دې درسېدې شي کنه چې هغه خلک استعمالي ایله څنګه وځو نو ما تاسو وایي چې دا مفهوم کوي د مرآت کو عینی کوته ولکه چې دا مفهوم کوي په چا صادق ته ایله زما زاسکو موزکو وشتته وزغتا د چې په چا صادق ته نو دا صدق نه دی صدق دا د چا صفت ده ما تاسو په ویلو دا د کومې صفت ده ما ته وایي نو دا صدق د چا صفت ده دا د خود د کومې صفت ده او د دغه صدق چې ده کنده سره لکه موږ د پر عام استعمال کوو په ارشد د صدق ده صدق ده دا بس علم نه چې د پیروي خو صدق ده صدق ده هر من دې صادق شو ته ولکه چې ته 50 صادق ده د فور په صادق شو کله هغه په ډیر صادق دي شي او هیله مستوى وړي د شي حاته په ټول نشو کېده خو صدق څه کوم ده هغه راغی کېدی تشوشي نو هغه په ټول چې 50 صادق ده ټول دا غدلان دي په یو جنب شخم ټول رالو چرال ته هغه ټول نه زغازا وزکوما دا کوم علم شو علم اجمالي نو دلته ما دوه علم دي اجمالي دی ګوا او بل علم تفصیل دی کله علم تفصیل دا واځي محرومه ده نو علم اجمالي به شکشتا په دې اندازه باندې تکشف نو علم راځي هاذا ورسکو نو دلته اوس موږ دا خبره صحیح شو چې موږ عموم د واځي موږ عبارت ته د لحاظ د مراتیت د چاره د مفهومي کلینا لحاظ د مراتیت د چاره لو دلته کې د مفهوم کلی د مراتیت لحاظ وشو امن مرات کو اسم ایام نارتو د علم اجمالی د رسول فرمون دا طریقه چې کوم ده څنګه استعمال کړه نو پس په ځکه موضوع له خاص شو او وظیفه کې شو عام شو بل چې کوم ده دریم قسم چې وظیفه کې هم عامي او موضوع له په کې هم عامي اغلقه جمود اسماء اشارات شو
جمود شا لك هؤلاء شو هؤلاء دي پوشه کن شکل او نو هؤلاء بهر جمع هؤلاء وزد شاله پروزده ولدلتك واسم موضوع نو بگی خاص شو دقش عند خاص ده لکه چه پاهزا کی خاص شو تبرق نشته اسم اشاره ده اسم اشاره ده ٹھیک ده فرق ده چه هغه په واحد مذکر کې استعمالي کی او ده په جمع کې استعمالي چا کې استعمالي او نور په صفت په مفرد کې استعمالي په مذکر کې استعمالي په جمع کې استعمالي په مذکر کې استعمالي په چش کې په مؤنث کې استعمالي په جمع کې استعمالي او هغه محسوس چې محسوس بالباء چې موجود في الخارج او محسوس بالباء کې استعمالي نو دا څنګه هر جماعت ته پاره دی ورسو په دې شان سره چې جمع کم جماعت لا ذکیدو دا غتن تنها ایګو سره بل مرګره په دې وخت کې نو پوښې به نو موضوع به خاص شو او وځه به ذکر احمد چې بیا جمهور نه دی هغه جمع دمو لګوس دا مون ټول ګوس دومره کسان نشو د بلګه ماګي بناستي د بلګه ماګي بناستي انت د شروع ده په کوم بل کې کې په څومره په دنیا کې څومره جمهور څومره جمع ناس دي المذكرين هم والمؤنثين هم صحيح دي ټول هؤلاء استعمالي کنه استعمالي ستاسو فکر نه خبره ده دا څه خبره ورفجي چې دا لا تعد ولا تحصى بیا من وس مفهوم کلی ته محتاج چې عامل اتو ګرځو اذن تر مفهوم کلی مبادله کې صحيح كل جمع مذكرين كانوا او مؤنثين موجودين في الخارج محسوسين بالبصر ديكزو دين سكوما دين زهزا سكوما ولا ولا سكوما وزكوما او نو دا چې په چا صادقي دمهم کل چې په چا صادقته فقط العذاب خبره به وشو دلته وضع عام شو او موضوع له په خبره تمام ده هذا ولا اذا فرشوا چې انت ورثه انت موضوع له خاص او دلته موضوع خاص دلته فرق سره نه انت موضوع له سره او دلته موضوع له عام ده دلته کې فتان الشيخه ته موضوع له خاص نه ده موضوع له سره ولی موضوع عام ده زګه چې هغه چې په چا کې موږ استعمال هغه جمع ده ګڼ کسان د وجود تعدد دهونه وشوفي هؤلاء اقل مرتبه دا يسود دريده اقل مرتبه يسود دريده نو کثرت نشو او دا کثرت پیسې ته کله کثیر مثلا بما هو واحد لحاظ به دا واحد کی دلته کثیر بما هو کثیر ده تکشو نو داشو نو بده کې وزخو په هاذا او په هؤلاء دوه کې عام شو ځکه په دوه کې لحاظ نه تتم کلی ده لیکن موضوع له انت خاص ده ځکه هغه استعمالي کې په امر واحد کې او دا په عموم کم از کم چې کوم ده سو بیا ده نو وظیفه کې موضوع له د تعام شو دو او الموضوع له عموم سو عموم موضوع له عبارته تكون بمعنى موضوع له هنا كثير بما هو كثير او بما هو زي كان چې کله كثير بما هو واحد لازم كده اعتبار ده امر واحد کې امر واحد معتبر کې نه بیا بکی نشه نه دا کثرت پر یاد باندې اخلو ځکه کسینو او انت چې دې په اړه بلکې موږ بما واحد ذکر چې واحد کې موږ څه د تعدد لحاظ نه کوو واحد په لحاظ باندې ذکر سره موږ بما واحد ته انت زمون بما هو کثیر ذکر او پاتې شو څلورم قسم کوم چې وضع خاص موضوعانه هذا محض احتمال عقلي ليس له وجود في الخارج وليس له مثال فهمت ولا خارج زمارورة دا سلور قسم شو دي چشي دا وزي باعتبار العموم والخصوص او دا خصوص وعموم چه وزي الوزي ترابيشي بلز الموضوع له تراجيشي فدي لحاسة دي اقسام 4 جور شو دريو شكم دا غير ارفا او غير احتمالات عقلية هم دي احتمالات الموجودة في الخارج هم دي هذا يوم محض احتمال عقلي ليس له وجود في الخارج كيف شو وسراش آمدا برسري مقصد پس د معرفت د دینه اوس د شکر بوکو ګور
چې په دې هاذا کې دا کوم مسلک چې مونږ یې په هاولای کې بیان دا چې هر جزئیه وزه ده او لحاظ پکې د مراتب ته موږ شوی دا مسلک د متأخرین ده دا مسلک نه چاره دا مسلک د متأخرین ده په خبره ځان پوهه او مسلک د متقدمین دلته کې بل له دا مزکیدن د هاذا د هر جزئی د پاره حتی چې موضوع لغو په خاص جوړيږي پوښي او د وجه د عدمي احصاء دا هونه دوی د کون دغه معنا موضوع نور لا تعد ولا تحصى من محتاج د مفهوم کلی مراد کولو ته دا مسلک د چاله د متأخرین دغه متقدمین لپاره دلته بل مسلک ته او نه دا هذا د دقه مفهوم کلی د باره بیا مستلزم د تقسیم د چاله د فعل او د حرف لهم چاله درجه قسمه خاص ممکن ده تأمل فيه سوچ په ځانه کوو هغه ګوټ کې نه سوچ کوو حل ګور دا تر ورانه کوم څنګه خودمون شي سوال چوکي کنه سوال چوکي مخکې د مشکل نه خبر شو کنه دا سوال د منو شو کو دې جواب وکړ مخکې ته ځه ته یو څنګه باندې روانه کنه چې ته د دلارې خطرونه خي چې الله په خطر ده مثلا سنشته او الله لك مشکل جوړ شي د څه ته موږ په دې کې دا مشکل شته وره د دې جواب وګورنه بیازه د دې مو دې جواب وګورنه بیازه چې څه دا خبره ده چې څه سوال جواب ما کړ پرونه زمون ټول جواب مثلا یو مطلق شی یو شی مطلق بمطلق الشيء يشير مطلق او بديك الفرق طيب وجوه توسع ست توسع فتكلم يا خبرتها بديك التناسي نشاء وين فرق الانشاء احكام عامة وخاصة بتاجرك بمطلق الشيء او بشيء مطلق ماني صرف احكامي اما جارك تقل لك زمون جواب مطلق الشيء بيري تأمل فيه زمان بديش خبرك بقيت التصويش كون دلت مرة جامل اوشي اجاب سنة ازوي لمطلق المفرد تكيري هذا الشيء سيلم في شرط إلى أن هذه القسمة أيضا لمطلق المفرد يعني دقة زيك ما جواب كرن لك تبوه يقول خدا بوه باسلين ولا مدرسين إذا ملك مطلق تم مفرد ملك إذا مطلق تكي مطلق مفرد مطلق شيء مطلق مفرد أو مطلق شيء من دائلو شو دم الأحكام عامة وخاصة ما جالكي طبعا دي دا علمواله متواتواله مشککواله چاہنه مگر جزئیه توسده دا احکام خاصه بجاری شي اجازه خاصه نو په مفرد باندې احکام خاصه دی یو قسم احکام بجاری او دا دې کې دیش څنګه مطلق شي ويقول ليه بروش هذا ليه بروش ده معلوم متواتر مشاكل كل جزء ده فعل وحرف كنازي بجاوب الخارج وبجاي جاري بلا احكام خاصة الاحكام الخاصة للاسم غير جاريكم بجامل بجاي جاري فاسم مثلا فمفرد ما جاريكم المفرد زي كمان او طغينا احكام خاصة دي وخاص بدي وقسم احكام هم بتجاري كديش
بس پوه شي کنه شو بسم الله الرحمن الرحيم ذي متن توق شيخا وضعي زي خلاصرة بيض العبان جدا مفرد ويقبل تقسيم سنة دي وو قسم تجكم دي سنة تقسيم دي أسنغا جدا مفرد بخالي دي يابا واحد المعنى يابا كثير المعنى واحد المعنى وكذا تسأل ووزعي تشخصهم وعيون يابا واحد المعنى يابا سي كثير متكسر المعنى كواحد المعنى يابا تسأل ووزعي تشخص معين لا بوصل معين بغير هذه واحد المعنى سنة وزعي تشخص بوصل معين أو يعني وزعي تشخص بوصل سوء معين يعلم ده هذا جزيله وزعي تشخص بوصل معين وزعي تشخص بوصل معين طرفين بينوخا كما تشخص وزعي تشخص استعمالي لك هذا ولا هذا ديجا متخبركم هذاك شكل مذهب بعد بايكين تشخصته وهو وزعين الرسالة استعمالي ده نقول ده أغلب تشخص من هذا بقابل ده كوزعين تشخصه ده وزع وحين ده وزع كده تشخصه شكل ده عملت بالمعنى لو ذكرنا بمعنى فدق وحي متشخصة متعينة تشخص تعيين تويين يعلم ده لكزاج على كوزعين تشخص سرمع النوم بيسأله نعم كوزعين تشخص نوم نباتش بيا يا متواترة ويسأله مشكك يا متواترة ويسأله يا متواترة ويا مشكك تكفري وزيت تخص سرمعينه يا سلام يا متواترة ويا سلام مش شكيك متواتر كان ده واحد المعنى تتشخص زواج عن نشتا كديسة تداسل أفراد دو بخبلوا أفرادك بتستخبر ذلك وكما تشلم وخبر أخوة حج ووزعي تشخص سرمعين بالسلام ووزعي تشخص سرمعين بسوق ده علمنا أو ووزعي تشخص سرمعين ده واحد المعنات ووزعي تشخصي نشتا مدابة خامخة بيكولي خبر زين تبتصر الشيخة يبقى سيبا ده خشوخ كولي تبقى تشخص سمع شو كولي مدودة بار بوصف هذه هذا بار سي لكن الكولي لما يكون أفرادهم نو وصل دبا الصدق بدخل أفرادهم هذه ده بدي الصدق بدخل ده طول أفراد بعد الصدق كده تكي تصادقي دا كل ما هو بدي دا كاب يوم سرقتك برابري متساوي يا غير متساوي وش نريد متكلم كل التغيير بجرواز أمسك ما تاسي عالم تجزم ويخا تشخص وجهه سرو دو واحد من عمسنا لو جزء أو عالم ده أو كنت شخص وزيزر معينه يبقى كل شيء أول كل ما يكون أفراده أو برخام غاسية أفراد والسكورة مجداء أفراد دو برسران فالصدق دي كلك بديو باندي لو كلك بديو صدقيقنا نيابا دو برسر دا أفراد برابرين يو تبقبل باندي سفزيلات حاصل النيني سشوش
دا متواتر شو او کنار دا افراد په څه د کلی په دې باندې په دې کې څه په دې کې څه د کلی په دې باندې دا برابر نو فرق پکې وو تفاوت پکې وو دا څه شو وشو دا مشکل شو زين درون بس ها بيسن تلجوجي نو كدا كولي بصدق كي بدي افراد كنا من دې دا افراد دی وبرسره دې ته کې څه دا کولی خو یو شی ده دا زموږ د کولی برابر و زموږ دا افراد د یو بل سره برابر او به تفاعل د استعمالي په سره کې په سکه په سینه د دې کولی کې په دې باندې یعنی څنګه په دې یو فرصه د کېږم د څه په دا کولی په دې بل فرصه ده دې ولې متواتر لکه انسان شو لکه څنګه شو انسان چې حیواناتو ځکه حیواناتو یو تنده ده حیواناتو یو ماهیت ده اړین ده ټیک شو انسان وځو ګټه ده په څه خو وځو سره معنی نه ده اوس د دې څه افراد دي زید من زیدین عامل مبکر خالدین مشاور برو خیرو نته نو څه افراد دا افراد د یو بل سره په صدق کې د انسان کې په دې باندې برابر څومره صدق چې په زید د انسان دومره صدق دا عمر هم د انسان تقشن دي په خالد هم د انسان په والدین هم د انسانونو یو بل په بل باندې فرق حاصله تفاوت په اولویت سره په اولیت سره په اشدیت سره په ازیدیت سره فرق نشته تدريجي متواتر زي متواتر ماخوذ تواطؤنا شو فالصدق الذي يكونك بديو ماني تكشف ده خبرنا او كوشك تفاوت كتو صدق الذي يكونك بديو ماني ده برسرة صدق دې کولی کې یو شان نو بلکې په یو بعض باندې یو شان دي صدق دې کولی بل شان دي نو بیا ورته لکېږي مشکل کوي څه وایي مثال یې څنګه لکه وګورئ کوشش لکه ابيض شو کنه نو ابيض بس وره باندې صادق ته فرق نه غلط اسی ابيض شی د پاره د چا ها دا تاسو په توګه سواد د باز کې دغه فرق دی چې سواد چې کوم دی هغه سواد دا یو رنګ دی نو شی چې منقبض البصر دی سواد كان او بياض هغه مفرق البصر دی څه لکه بصر لکه بوزي تیږي نه نو دا وایي نه په وو کې اکثر سپین سترګې برس په ځینې لګي بیا هرڅه ته سپین دی صحیح ده مفرق البصر څه دې شي ده دا نه لګي توجه دې درنه دې بریښ نه کې زموږ خبر نه پوهیږي مشکلات د دې ابيض په خپل افرادو وشامل د بل د ماهیت ده کوم ماهیت هغه ورنګ دی رنګونه چې سبب د تفریق د بصر ګرځي مسوي هذا التفاوت سري لك ابيض صدق دا ابيض وس په ثلج باندې دا فرق دی د افراد د ابيض نه
دته اوس تفاوت دی په نسبت سره په سپین پټکي په سپینې جامې او په سپین رنګ باندې ٹھیک شو بیا ستاسو سپینه کپړه ډېره سپینه ده زما ده لکه داسې سپینه نه ده مشکله تجد مشكك وإذا مأخوذ التشكيك ده فبالتفعيل بل بشكك أجعله تمام نبتدي داون بسره کتاب کلی زوی په شکل وځي چې د تفاوت ته وګورئ نو سره موږ دا چې مشترک دی صحیح لکه مشترک یو معنا د بل معنی نه بدلې صحیح لفظ مشترک چې دا هر معنا د بل نه بدلې چې د تفاوت ته وګورئ دا فرق دی دا معنا دا مشترک دی او چې دې ته وګورئ چې بیان نفس بیان دلته مشتفصل کې نفس بیان په کپړه کې مشترک سره وایي چې دا څه دی متواتر بشان دی دا هم فرق دی ابزم بدم ځان دا ابزم بزر تفاوت تفر نظر کې مشترک به تخکار کی کنه ستاسو په خیال کې به واچي کنه چې دا له دغه نظر مشترک دی او چې دی بسم الله الرحمن څنګه خبره پر دې په دې کې پاتې شو کنه چې دې سره په تشخص معي او یا به تشخص يعيب وسره معي دی واحد معنا او یا وسره نو معي بیا دې نشو دغه دا شو او د کلی د پرنې مې درسي خامخ افراد مستد کلی نسبت چې اوس موږ د افراد ته وګورو نو صدق د دې کلی په دې ټول باندې یو شان او دا ټول په صدق او پکې وو مشکک نو پکې جو متواتر ما وجد دا د مستل چې متواتر او دا مشکک چې کوم ده دا ماخوذ التشکيك نه په تفعيل التشکيك یو سره په شکل ادم د خپل نظر کتون کې په شکل د خپل نظر په شکل وځي دا مشترک ده چې تفاوت دا تفاوت ده ستوري او کنه دا ابيزون کنه دا په چا باندې په وو ابيز او په دې سپین جامو باندې د تفاوت او مشترک د بل شي خلق المشترك راشي لکه عین کنه عین مشترک ده هر معنی د بل جدا نه چې نه جدا ده سترګ جدا ده رتبه جدا ده هر یو جدا ده دلته جداواله شته د تفاوت چې منظور نظر او چې تفاوت من نظر قطع کې نفسي بیاض کې شان دیواله ده خیال تر شي داسې یا لکه دغه موجودون صدق واجبون باندې صدق ممکنون چې د تفاوت ته وګوري واجب چې کوم دی دا وجود باندې هغه بین العدمین نه دی او واجب وجود بین العدمین نه دی او ممکن دا وجود بین العدمین د تفاوت ته وګوري چې تبع چې نه تفاوت ته وګوري تبع چې موجودون مشترک دی څه دی تبع چې دا مشترک دی تفاوت ته وګوري تبع چې دا مشترک دی او چې دغه ته وګوري دی اوري
متعین څوک دی متعین بچا فرمایي